وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه ومن لم يبلغه. باب دې په بیان دې کې امر بالایمان بالله تعالی، چلا تبارک وتعالى باندې به ایمان لري، نبی له صلوات و سلام باندې به ایمان لري. امدارنګ باب دې په بیان د شرایع د دین کې بلل دین ته خلقو ته به دین دعوت ورکې، او دلته سوال شوی د پیغمبر علیه السلام نه د دین متعلق حفاظت د دین وکې، تبلیغ د دین وکې. من لم یبلغه، چې چاته دین رسیدلې نه وي نو هغې ته به دینه دا رسې. دلته د حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفد د عبدالقیس د هغې د راتللو ذکر دی. دا وفد عبدالقیس دا 2000 راغلی دی، او د عبدالقیس دا وفد چې راغلی د دې د راتللو سبب څه شو؟ دا وفد د عبدالقیس دا ولې راغی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د مختلفو قبایلو، مختلفو قومونو، مختلفو ملکونو نه وفدونه براتله. یو وفد دا د عبدالقیس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا وفد دا راغی. دلته په یاویل حدیث کې د دې وفد راتلل او د دې سبب او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات، نبی علیہ السلام هغې ته د شرایع د اسلام، احکام د اسلام بیان د هغې ذکر کړی. نوایا عن ابي جمرة. په دې باب کې حدیث ابن عباس د ابو سعید خدری رضی الله عنهما راغلی، او یا حدیث د ابن عباس په بخاری کې ذکر دی. خو دلته په دې اول روایت کې حباد ابن زید ګوره روایت د ابي جمرة نه کوي. دویم حدیث کې عباد ابن عباد روایت د ابي جمرة نه کوي. ظاهر امام مسلم باندې دا سوال د اعتراض دی چې د توالد اوږوالي ته ضرورت او حاجت نو، دا خو خلاف د عدد د امام مسلم دی، خلاف د عدد د حفاظو دی. ولی با ادعا دی عباد حماد دوال روید دا بی جمرته نه کوي. تاسې به داسې ویلیو چې عن حماد و عباد عن ابي جمرته عن ابن عباس، نو توالد ته څه ضرورت و چې هلته ابي جمرته مستقل ذکر دی او دلته ابي جمرته مستقل ذکر دی. حماد عباد دواړه روایت د ابي جمرته نه. موږ امام مسلم داسې ونه کړه. کچا امام مسلم باندې دا اعتراض کړی دی، دا دلیل د دې خبره دی چې دا سړی ماهر په دې پن کې نه دی. که دا ماهر وای امام مسلم باندې به اعتراض دا نه کول. دا په هغه صورت کې دا کار کیږي چې کله استوا د رواتو برابرواله موجود وي په الفاظو کې. که الفاظ برابر نه وي، الفاظ مختلف وي، نو هلته به داسې اختصار دا نشي کېدلی. ولی روایت د حماد د ابي جمرة نه راغلی سمعت ابن عباس، روایت د عباد راغلی ابي جمرة نه هغه عن ابن عباس. یو پس روایت په سماع باندې ذکر کړی، بل روایت په عنعنې باندې ذکر کړی. د دې دواړو په مابین کې فرق دی. نو ذکر دلته ابي جمرة حماد و عباد عن ابي جمرة نه وي، بلکې جمرة دواړه دې کې مستقل دا ذکر شو. دا راوی ابو جمرة چې راغلی دا نصر ابن عمران ابن عصام دی. سوګي نصر ابن عمران ابن عاصم زبعی دی، صاحب د مطالع وی. په صحیحینو کې په موطا کې ابو جمرة دا راغلی دی، خو یوازې جمرة ذکر چې ته نه دی راغلی.
نو دلتا داراوی چې دلتا راغلی دی شعبه ابن حجاج روایت دو کسانو نه دا روایت دا نقل کړی دی ټول د ابن عباس نه روایت کوي او دا ټول چې ابن عباس نه روایت کوي دا ټول ابو جمرة کونیه باندې د دې ذکر راغلی چې دا روایت د چا نه کوي د ابن عباس نه خو لیکن دومره ده چې د ابو جمرة د دینه مراد نصر ابن عمران ابن عصام دی نصر ابن عمران داتنه مراد او بعد وی چې د ابو جمرة دلته ذکر دی ابو جمرة د دینه ما سوا د بل راوی ذکر کړي چې دا نصر ابن عمران ابن عاصم الزبعي نو داتنه مراد خو جمهور علماء وی چې نصر ابن عمران ته مراد خدا شعبہ کلا چې دلته ابي جمرة عن ابن عباس اوي نو دلته نصر ابن عمران ته مراد او کچیر تا د ابو جمرة ذکر کی مراد ته نصر ابن عمران نوی هغه په کونیه باندې نه ذکر کړي د اغي نوم نسب مکمل ذکر کړي نوم ذکر کی نسب ورته ذکر کی د نوم نسب باندې ذکر کړي او کچیر تا مراد تین نصر ابن عمران وی نصر ابن عمران ابن عصام وی اغا ذکر کی کنیہ بانی عن ابی جمرتا اغا ذکر کی آیا قال سمعت ابن عباس وحدثنا يحيى بن يحيى داوی واللفظ له دا الفاظ یحیی ابن یحیی دی قال اغوی اخبرنا ما تخبر را کڑی عباد ابن عباد دا ابی جمرتان ابن عباس قال ابن عباس رضی اللہ عنہ قدم وفد عبد القیس راغ وفد چا د عبد القیس وفد عبد القیس راغ د عبد القیس قبیلی دا وفد چکم دے دا راغ دا وفد چ دین وافد اغه جماعت مختار غور مشران د قوم ته ویل کیږي چې د علماء سره بادشاہان سره وزیران سره مشران خلق سره معلومیږي مهم کارونه امورات داغي سره شریک یا دا وفد عبد القیس دا د قبائل د عبد القیس نراغلی و د هجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړه دا سوار لسجدن دا کسان و د دې مشر چکم دی د اشج عصری و د رئیسو بلبک مزیدت ابن مالک محاربی و عبیدہ ابن حمام محاربی و سحار ابن عباس موری عمر ابن محروم عصری حارث ابن شعیب عصری حارث ابن جندب دغه کسان جندب دا کسان پکې موجود وو دی وفد کې قولین دي سوګي دا سوار لس کسان وو بعد وینا دا سلويخ کسان وو دا وفد چې راغلیو یا سوار لس کسان وو یا سلويخ کسان وو ولیکن تطبیق دا څه دی یو ځل دا وفد راغلیو سوار لس کسان وو او دویم ځل دا وفد بیا نه هم کال د هجرت باندې راغی هغه سلويخ کسان وو سلويخ کسان وو اول ځل چې وفد راغلیو نو دا سوار لس کسان وو دویم ځل دا وفد راغی په نهم کال د هجرت باندې مدینه منورې ته دا سلويخ کسان وو یا تطبیق دا سکیږي چې مجموعه کسان هغه سلويخ لیکن مشران پکې سوار لس وو ټول کسان چې راغلیو هغه سلويخ کسان وو او چې کوم مشران راغلیو مشران پکې سوار لس کسان وو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا وفد دارا او سبب د وفود د دې څه شو دا وفد ولې راغلی سبب د وفود دراتلو دا چې دا منقذ ابن حیان دا د غنم ابن ودیعه د قبیله یو سړیو دا تجارت پیشه سړیو دی مدینه منوره ته د جاهلیت په دور کې راتلل تجارت وکول دی مدینه منوره ته کمپلې بړستنی داسیزونه دار راوړل همدارنګه خورماګانې وراولې د هجر نه نبی له صلوات و سلام چې هجرت وکړه دا منقذ ابن حیان راغلی او تجارت د پاره مدینه منوره دا مدینه منوره کې اوځي کې ناس دا کمبل خرڅولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دی باندې تیر
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر شو دا منقذ ابن حیان چې نبی علیہ السلام ته وکتل چې دومره خیاستو خپل مزیدار سیره ده یو منور انسان دی دا منقذ ابن حیان ورته پورته شو دا چې ادرد نبی علیہ السلام ورته منقذ ابن حیان کیف منقذ ابن حیان څنګه یې طبیعت دې څنګه دی ته څنګه یې قوم څنګه دی د اشراف د قوم د هغې ذکر کو یو سړی نوم یې واغسته شجاع عصري څنګه دی فلانې څنګه دی فلانې څنګه منقذ حیران شو چې سړی خو کلیوالو ختم ما هم پیژني او قوم هم پیژني او د قوم مشران هم پیژني نبی علیہ السلام سلام کلام وشو تپوسونه شو هغه ویل زه خو د الله پیغمبر یم دایمه بس دقه ځای باندې منقذ ابن حیان اسلام راوړ مسلمان شو چې اسلام راوړ نبی علیہ السلام ورته سورۃ فاتحه وښودله اقرأ باسم ربک الذی سورت ورته وښودله د مانځه طریقې وښودله چې 15 مونځونه دي او نیت داسې دی او داسې طریقه به کې دا ټول څیزونه ورته وښودله د مانځه چې بیا وښودله پیغمبر علیه السلام یو مکتوب ورکړ یو خط یې ورکړ وی دا ویسه خپل د قوم مشرانو جماعت ته د عبدالقیس قبیلي والا ته ویسه خط راول منقذ و دا خط بخکاره کې څنګه چا ته وی چې زه تللی مو اسلام مې راوړی او خط مې راوړی پټې چې هر چا نه پټ شي نو بخت بیګم نه خو نه پټېږي ښځې نه خو پټېدی نه شي دا ښځه دا د منذر ابن عیض لور وه چې دا د منذر ابن عیض منذره دا هغه اشج دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته اشج ویلی دی د دې په مخ کې د زخم اثر دا منذر ابن عیان د دې لور نو چې دا د دې لور وه نو دا منقذ ابن حیان رضی الله عنه دی به مونځ کوله قرأت به ویلې نو دا ښځې دا کار ناشنا وګڼه چې سړی د مدینې منورې نه راغلی او دسو کې کله ټیټېږي کله ججېږي دا څه حالې شروع کړی هغه لاړ پلار ته ویلې چې زما دا خاوند راغلی دی د مدینې منورې نه چې راغلی منذر ابن عیض ته ویلې بد دا یو کار کوي دا مخ لاسونه پښې ووینځي او مسه وکړي او بیا مخ قبلې ته کړي دا ملاح کله ښکته کوي کله پورته کوي کله ښکته شي او کله چې دی نو دا بره شي او کله دا تندی په ځمکه باندې کېږي کله یې پورته کړي بس داسې یو ناشنا غوندې کار یې شروع کړی چې دا خبره وکړه نو دا عایض منذر ابن عایض دا د خپل زوم سره د منقذ ابن حیان سره مخامخ شو یو بل سره خبرې وکړې چې هلکه څه چل دی تر آخرې داسې ناشنا کارونه کې پښې لاسونه وینځي کله کته کېږي کله پورته کله ځمکې ته پرېوځي کله اوچتېږي دا څه چل هغې ورته ویل اسخر بابا د تللی ما مدینې منورې ته یو سړي سره ملاقات شوی نورانی شخصیت دی او حقیقت دا دی هغه د الله پیغمبر دی د آخرې زمانې او ما پې باندې ایمان راوړی دی بالکل رښتینی پیغمبر دی دا خبرې ورته وکړي چې دعوت یې ورته ورکړه خبرې ورته ورکړې چې ویې کړې نو الله تبارک وتعالی د دې منذر ابن عیض د دې په زړه کې اسلام چې دی نو دا واقع چې اسلام د دې په زړه کې چې دی نو واقع شو هغې نه بعد دې مسلمان شو نو دا ورغې قوم ته ورغې قوم دا خو سردارو مشرو قوم سره خبره وکړه عصر محارب د قوم چې کم سرداران و او کم مشران و نو دا هغې ته ورغه هغې ته خبره وکړه چې دغسې قیصه ده او زما دوم تللی امام اسلام راوړی سړی پیغمبر دی دا هغې ته صورت فاتحه ولوستله هغې ته دا صورت اقرا صورت علق بیا پې ولوستل بیان یې ورته وکړه نو د هغې په زړه کې اسلام واقع شو د اسلام د هغې په زړه کې مینه محبت دا پیدا شو مشوره وکړه والو کو څه چل کوو چل به دا وکړو راځئ چې ځو په خپله لاړ شو مدینې منورې ته پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وکړو دا وفد د هغه ځای نه را روان شو کله چې مدینې منورې ته دی رسېدلي نه وه مدینې منورې ته نږدې وه
پیغمبر علیہ السلام سره چې کوم صحابه کرام ناسو وی اتاکم وفد عبد القیس خیر اهل المشرق وی اهل وفد عبد القیس را روان دي راغه اهل مشرق کې دا ډیر بهترین خلدي او یو د دې مشر د اشج عصری نومیږي بیا مشر یو دا وفد راغی او داسې خر دي غیر ناکسینا ولا مبدلین ولا مرتابین په شابان هم نه ګرځېږي شکون هم نه کوي په اسلام کې اسلام کې تغییر او تبدیلم دا نه راوړي دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته نو دارا چې کله دی راورسېدل او داخل راغله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې ملاقات هغه دا وشو نو چې نبی له سلام تراره فقالو نو دی وفد ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د الله پیغمبره ان هذا الحي من ربيعه دغه قبیله دا حي من ربيعه دا د ربيعه قبائلونه یو قبیله دا چې عبد القیس نمیږي دا وفد عبد القیس قبیله نه تا تراغله دی ان هذا الحي دا حي چې کوم دی منصوب علی التخصیص دی منصوب علی التخصیص دی او نسب علی التخصیص سمانا دا د دې مطلب دا دی چې دا حیا د فعل محذوب اخص لپاره مفعول به دی دا حیا د لپاره فعل محذوب دی دا د اخذ لپاره مفعول به دی فعل سره د فاعل او سره د مفعول به نه دا جمله فعلیه معترضه ګرځي جمله فعلیه معترضه ده لکه دلته هذا الحیا دا د اخص مفعول به دی او جمله فعلیه معترضه ده او د ان خبر د ان هذا الحي حي من ربيعه ان خبر ده د حي کائن دا محذوب ده او من ربيعه متعلق ده کائن پوره نو تقدیر د عبارت دا سکیږي ان هذا الحي حي کائن من ربيعه دا قبیله دا قبیله کائن او ثابت ده چانه د ربيعه د قبایلنا دا د ربيعه قبایلنا قبیله د عبد القیس او دغه هغه وفد دا د عبد القیس قبیلینا دا راغله نو چې دا خبره وکړه نو بیا نبی له سلام ته قد حالت بیننا و بینک کفار مزر زمونږ استا په مابین کې کفار د مزر دا حایل دي کفار د مزر د دیو د مدینه منورې په مابین کې و زمونږ وصول مدینه منورې ته نشي کېدلی موږ کافرانو باندې رادو زمونږ د دې په مابین کې عداوت او دشمنی ده موږ تا ته په اسانه باندې راتللی نشو ولا نخلص الیک الا فی شهر الحرام موږ نشو راتلی تا ته مګر په میاشتو محرمو کې د محرمو میاشتو نه ما سوا نشو راتلی ځکه محرمو میاشتو کې جرد بندي وي یو د بل سره چې جنو کاردان لري او کته دا سوال وکي چې دلته د اشهر الحرم خو څلور میاشتې دي اشهر الحرم دا خو ذکر دي دا میاشتې محرمه دا خو څلور چې د نواغه میاشتې دي چې څلور میاشتې دي او دلته خو الا فی شهر الحرام ذکر د صيغه د واحد شوی چې شهر دی او میاشتې محرم خو څلور دي مونږه دلته مراد د شهر نه جنس شهر ته نه مراد دی او جنس اطلاق به په قلیل او کثیر ټولو باندې کیږي یا ویو دلته په دور خاصو دلته رجب میاش مراد دا او قرینه په باندې شته دی ځکه امام بیهقی روایت نقل کړی دی هغه کې تصریح ده چې کفار د مزرجب په تور خاص باندې تعظیم کوي د ټولو قبیلو تعظیم کوي خو په تور خاص باندې د رجب چې د هغه تعظیم کوي په تور خاص باندې نو رجب کې نه مراد نو ذکر دا ویا الا فی شهر الحرام مگر اتلتا تنشی کېدله مگر په میاشتو چا کې محرمو کې ولا نخلص الیک الا فی شهر الحرام محرم میاشتو کې موږ رسیدل دا کېدلی شي معنا دار مون قدرت نه لرو په اصول باندې تا ته موږ د کافرانو نه ویریږو مگر میاشت محرم کې دي تعارض نه کوي ځکه د عربو عادت ده چې دی به تعظیم د محرم میاشتو کولا او دی به د قتال د جنگ نه پدې کې ځان ساتلا
او دلته د اضافت د شهر حرام ته بل روایت کې اشهر الحرم را دي نو دې کې د هغه بصریانو کوفیانو اختلاف دی نو دی وجنا مذهب د نحویانو کوفیینو دا اضافت د موصوف صفت ته چې نو دا جائز دی اضافت د موصوف صفت دا جائز دی مسجد الجامعی صلاة الاولى بجانب الغربی دار الاخره اضافت د موصوف صفت ته جائز دی او بصرین وای نه اضافت جائز نه ده د دې پنځ باندې دلته په کلام کې حذف ده نو بیا بدلتم حذف کې شهر الحرام یعنی شهر الوقت الحرام یا اشهر الاوقات الحرمه مسجد المكان الجامع یا دار الحیات الاخره نو دلته وتقدیر چې دین را او باسي ورتا دلته مراد د شهر حرام سره تاویل جنس شهر حرام ته مراد دې کسلور میاشت دي ذوالقعده دا ذوالحجه دا محرم دی او رجب دی دا سلور میاشت دی په دې باندې ټول علما او دا اجماع ده بیا موږ ار وخت راتللی نه شنو څه چلو کا فمرنا بامر موږ ته امر کو په یو کار باندې نعمل فيه موږ عمل کو په دې باندې وندعو الی من وراءنا ورست سوګی ته موږ دعوت کو قال نبی صلی الله علیه وسلم امرکم باربع تاسو ته امر کوم په سرور سيزونو باندې یو دا الايمان بالله یو دار چې په الله باندې ثم فسر لهم به نبی له سلام تفسیر وکړي د پارا فسرها تفسیر وکړي ایمان لهم دی وفد عبد القیس د پارا دا ضمیر د فسرها راجی د اربعه تا یا راجی د ایمان تا په تعویل د خصلت باندې ثم فسرها تفسیر د اربعه وک نبی له سلام دیتا نو به مطابقت په مابین راجو مرجع کې راغې که ضمیر راجی شي ایمان تا به ضمیر چې جن مؤنث دی الته مرجع مذکر دی مطابقت په مابین راجی مرجع کې نشتره نو ایمان ته به راجی کې خو په تعویل د خصلت باندې ثم فسرها به نبی سلام تفسیر د خصلتو کا شابه فقال شهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقام الصلاه وايتاء الزكاه وان تؤدوا خمسا ما عنتم وانهاكم عن الدباء وانهاكم زتاسمنكم هذا عن الدباء والحنتم والنقير والمقير ددين منكما وسشكال داوي امركم باربع بعض يرتك رادي بامركم بخمسنا تاسو امر کوم په سلور سيزونو باندې بل روایت کرا دي امر د تکوم پینځه سيزونو باندې لیکن ظاهرا تعارض او تضاد دي ابن بطال رحمه الله ويو امركم باربع تاسو ته امر کوم په سلور سيزونو باندې وعده ور سره سلور سيزونو کړي وا به پینځم سيزي چې دنو هغه زیات کړ چې ادا د خمس نه ولدي د کفار د مزر سره مجاورت لرلا معنا دا تاسو دې سره به jihad کوي غنیمت به اخلي یو سي درته دیاتو مچ هغه غنیمت ده هغه غنیمت ده نو ځکه یې زیات حج ذکر کړی نه دی ځکه فرضیت د حج په دې وخت کې چې نو دا موجود نه و او بیا نبی له سلام تاسو ادا کې خمس د مغنم نه ان تؤدوا دعت په شهادت الله اله الا الله باندې نه ځکه هغه باندې عطف شینو بیا ودا سلور پیند وګرځي نه به 40 باندې عطف د تاسو امر کوم به 40 په سلور سيزونو باندې هغه باندې عطف او حج ذکر نه دی او روجم او یو روایت کې ذکر نه دا غفلت دراوی نه راغلی دا اختلاف صادر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه دی بلکې دا تفاوت دراویانو دی په ضبط کې همدارنګه په حفظ کې بعض روایتونو کې الته غفلت دراوی نه راغله بعض راویانو ذکر کړی دی او بعض راویانو ذکر کړی نه دی دا ذکر کړی نه دی قاضی عیاض رحمه الله وی دا وفات د عبد القیس دا په فتح کال باندې خو نبی رسول الله علیه مکه مکرمه ته نور راغله او به وخت فریضه د حج ظاهر شي و چاغه نه هم کالو دینه بعد به سومیا چورستا بیا فرضیت د حج دارانه حکم چې دینو هغه دارانه معلومه شو چې مال د غنیمت اونې سي نو د هغه خمس د غنائم نه دا واجب نبی له سلام ورته ویلي دا سلور سيزونو باندې امر کوم او انهاکم تاسو منې کوم عن الدبای د چانه د دوبانا
دوبانم من کوما دوبا کدونم چې دې نو دا من کوما کدوی حلوایی دا پیټه کدو ته ویل کی د دې نم چې دې نو دا من کوما او یا دغه وګت کدو چې وی دې تم دوبا ویل کی د دې دوالو په سیر باندې مضبوط تک کلک پټه ته وی سرمن وی دا مساما سوري نه لري او دا چې پوښ شي تیرا چاړم پکې کار نه چې تم پاکړی دي پاکړین دي و هو او دې کې څه شرم نبی له سلام او بیبيانو سره په خلیق ولا ته کدور اواخله پاکه کا او به اثر پټه کې چاړ پکې کار نه کې دومره مضبوطی لګي او دا وګد کدو چې دا د بړی آغشنا اغم چې مضبوطه شي غټ شي هغه سرمن ډېر کړل خو دلته مراد دوبانه کدوی حلوایی ته نه مراد د دې نم منې کوم د دې نم داسې نه منې کوم چې دا مخري د دې نم منې کوم دې کې ممیز چې دنو ما اچوي ممیز ما اچوي ولې ممیز پکې واچي او دا مساما سوري نه لري نو هغه نه به شراب جوړ شي او تاسو به خبر نه داسې نه چې شراب ونس د دې نم منې کوم اول حنتمی تاسې منې کوم د چانه د مټ منګینا حنتم مټ منګي یو قول دا حنتم چې کوم دا غشنې کټي ته ویل کېږي کټوي کولالي لوخي ته ویل کېږي دویم قول دا ده حنتم چې کوم دی هغه مطلق کولالي لوخي ته ویل کېږي هر شی چې وي دریم دا ده دا څه کټوي وي دا به د مصر نه راتله د دې کټویو چار چاپیر به قیر ور کړیو تارکور به ول کړیو ورته تارکول چې ورکی مناسب مساما سوري بنشي هغه کې چې ممیز واچي چې شپکه واچي نو ډیر زر تینه شراب جوړيږي سلورم حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي د هغه سری کټوي وي چې د دې په طرف کې بچي جن الله ست هم چې جن موجودو او دې کې به شراب د مصر نه راتله نبی له سلام د دې معنا وکړه پنځم قول د ابن ابي ليلى ده هغه داوي چې د دې په طرف کې سری وي دې کې به د طائف نه شراب راتله او پنځم قول د عطا رحمه الله ده هغه داوي د هغه کټوي دي چې دا به جوړېدل د خټینا او د وجغونو د ویختونا خټه بوا او خټه کې به ویختوا چول د چيلې د اوخ دا وړي لکه لیو چې کې مناسب یو دا د بوس پکې وانه چې در بخرب پکې وانه چې کله لیور کې په شکال باران شي نو دا لیو د ټول خټه لال شي پلاستیک کار شي خلص کوي هغه کې درب واچي غټ غټ بوس پکې واچي نو هغه سره دا خټه کلکی کنه کلکی دغه څه چې په خټه کې ته دا ویخته واچي ویخته او هغه لت وهي ویټکه ویډبه په لټو باندې په هغه باندې په کوتکونو باندې په وهي دا خټه چې څومره خوځي دا مضبوطیږي دینه چې کټوي جوړه کې هغه ډیره مضبوطی ویخته پکې نو هغه سره دا ډیره زیاته مضبوطی دې کټوي ته دا ویل کېږي نو او بل والنقیر تاسې منو کوم د چانه د نقیرنا نقیر دار چې د کجوري ډډوي د ونی ډډوي هغه اوکنه داغه نکاسه چې د لوخته نه جوړ کې لرګې دامین دی وکني صفا کې هغه لوخه جوړ کې خوراک کا واسکا کم پکې کا خرابېږي نه خمدار پندوي لکه کولالي لوخه جوړ اول مقیری او تاسې منکم د چانه د مقیرنا بل روایت کې مضافت را دي بل روایت کې مقیر او مضافت هغه لوخه چې تارکول په باندې وهلې شي وي تارکول دا د روډ د سړک جوړولو چې کم مواد دي دا په باندې وهلې شي وي ځکه د موادو کې حرارت ده نو دیو جنا کله چې لوخي باندې واچول شي نو د هغه لوخي هغه سوري بنشي مساما سوري بنشي چې هغه بنشي نو دیو جنبی نبیس چې جنو هغه نه خمر زر جوړيږي ممیز واچوا میوه واچوا هغه نه شراب به ډیر زر جوړيږي ځکه مساما سوري پکې نشته یادات خاص تیل دي خلک په کشتیو باندې وਹੀ چې او بو وانخلی کشتی باندې وਹੀ چې او بو وانخلی اکثر د دوه لرګو په مابین کې وਹੀ دا کشتی خو یو لرګیانی لرګي وی یو بل سره یو د کړي میان کې کدا سه مسامات دا تیل پی وਹੀ به دا او بن اخلي
لکه غول چې ته ووهې نو غوړ اوبه نه اخلي. او دې ته قیر وایي، دې ته مقیر وایي، دې ته مضافت ویل کېږي. بعضې وایي نبت یحرق، د هغه یو بوټی دی ګیا ده، دا سوځولی شي چې کله وچه شي نو هغې نه بعد خلک پې باندې کشتۍ غوړوي، بیا کشتۍ اوبه نه اخلي. شپه ورځ په اوبو کې روانه ده، په اوبو کې ولاړه ده او بیا هم کشتۍ اوبه نه اخلي، ښه تر و تازه ده. لکه دا تیل پې باندې وایي چې هغه اوبه نه اخلي. نبی علیہ السلام ورته د دینم زمنې کومه مقیر او د دې څلور لوښو تخصیص ځکه وکړی شو. دې کې خرما واچوې، زبیب پکې واچوې، نه دا خوږې کېږي او دا خلص کېږي. خو نبي علیہ السلام تخصیص کوي چې دې کې مه کوه، ځکه دې کې شراب ډېر جوړېږي. داسې نه چې پکې واچې خبر به دا به شراب ته جوړ شي، حرام به جوړ شي، بل مالیت کې خرابېږي، اطلاف د مال دی. او بل داسې کار به وکړي ته به ځان نه خبر نه وي، دا به مسکر حد سکر ته رسېدلي، ته به خبر نه وي ویس کې او نیشه به شي. دې کې د علماو اختلاف دی چې دا نهي نبي علیہ السلام کړې ده دا دوامدار ده او که دا حکم منسوخ دی. بعضې علما وایي په اول الامر کې و دا حکم بیا منسوخ دی. دلیل په باندې حدیث دی بریده رضی الله عنه، پیغمبر اسلام ان كنت نهيتكم عن الانتباذ في الاسقيه فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. اوس ارلوخي کې جوړوي خو چې سکر ته رسېدلي میس او دا وایي منسوخ دی. دا مذهب د شوافی او د جمهور علماو دی، هغه وایي دا منسوخ. او بعضې علما وایي نه، دا تحریم وسم باقی دی، انتباد په دې لوښو کې وسم مکروه دی. امام مالک، امام احمد، اسحاق ابن راوی هغې دا وایي عمر رضی الله عنه، د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما هم دا روایت راغلی دی. وایي دا حکم ابتدا کې و، وسم باقی پاتې دی. دې لوښو کې وسم څیزونه مه جوړوه، داسې نه چې ته ولګېږي خبر نه او د هغې نه شراب جوړ شي. نو مقیر تارکولي لوښو ته ویلی کېږي. وزاد زیات واړه کړه د خلق پر روایت کې شهادت الله اله الا الله وعقد واحده، دا د شمار طریقه ده، دې ته عقد الانامل ویل کېږي. وعقد واحده نو دې غوټه کړه یو ګوته چې یو شمارله او یو ګوته چې دې نه غوټه کوله، نو دا څلور وړې وشمارلې چې نبي علیہ السلام څلور څیزونو نه منع کړي، پیغمبر علیہ السلام څلور څیزونو نه هغه امر کړی. وایه د دې الفاظ یو بل سره متقارب ندي. قال ابو بکر حدثنا غندر عن شعبه، ابو بکر وی چې موږ ته ذکر کړي غندر د شعبه نه. وقال اخران حدثنا محمد بن جعفر. ملا سزان په باندې پوي کدلته د امام مسلم درې استادان دي، ابو بکر دی، محمد ابن مسنا دی، محمد ابن بشار دی، او راوی چې راغلی دلته غندر دی. احتیاط امام مسلم کې دا غندر امدقه محمد ابن جعفر دی، لیکن یو دی کې ذکر شوی په لقب باندې دی، بل دی کې په اسم و نسب باندې دی. او ابو بکر روایت کوي عن شعبه، او دا نور روایت کوي حدثنا شعبه، یو دی کې تحدیث دی، بل دی کې په عنعنې سره دی. نو د دې په مابین کې دو طریقو باندې مخالفت راغی، یو دی کې په لقب ذکر دی، بل دی کې په اسم و نسب ذکر دی، یو دی کې په عن ذکر دی، بل دی کې په تحدیث باندې ذکر دی. نو ځکه دا موه چې غندر او محمد بن جعفر یو شی دي، نه ځکه یو دې دواړه ذکر کول ته څه ضرورت. قال كنت ذما اترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، ما ترجمانی کوله مخامخ د ابن عباس د خلکو په مابین کې. او دلته اصل کې تقدیر د عبادت راغلی بین یدی ابن عباس بینه وبین الناس، ما ترجمانی کوله مخامخ د ابن عباس د خلکو په مابین کې لفظ بین حذف شوی دی، ځکه دا باقی کلام په معنی دال دی. او دا جائز دی چې مراد دا دی بین ابن عباس و بین الناس، لکه امام بخاری روایت ذکر کړی دی. ترجمانی د دې یو معنا دا ده چې یو لغت چې دی نو هغه په بل لغت باندې ترجمانی وکړي، ځکه دغه خلکو تکلم به فارسی کوله. نو ابن عباس عمن یتکلم بها، دغه دا واقعه د بصرې ده، نو دغه زمانه کې داخل فارسی زبان و، وروسته به داخل عربي ته اوښتې دي.
ځکه صحابه کرام ډېر ملکونو ته لاړ تهذیب تمدن د هغې ژبه حتی بدله شو مصر کې قبطي ژبه اوس عربي ده په بصره کې فارسي ژبه اوس چې دی نو هغه عربي ده نو دغسې ډېر ملکونو کې شام کې هغې کې سوریاني عبراني ژبه صحابه کرام لاړه ژبه لاړه عربي وګرځېده دومره انقلاب پکې راغی او بعضې وایي نه دلته مراد معنا دا ده چې زه رسومه کلام د ابن عباس هغه چاته چې کوم خلکو باندې خبره خفي وي هغې ته رسومه هغې ته خبره دا رسومه یا د ازدحام د وجې نه نو دې وجې نه ازدحام د هغې خبره اوري نه نو د اواز ورته رسومه او یا داره د دې خلکو د دې په خبرو پوهېدلو باندې فهم کې قصور موجود دی پې نه پوهېږي زه دا خبرې وضاحت ورته کومه د دې نه معلومه شوه ترجمه مختص نه په تفسیر د لغت به لغت نخرا باندې د دې نه ما سوا په نور باندې هم اطلاق کېږي چاته خبره ونه رسېږي ورته رسومه څوک چې په خبره باندې پوه نه شي نو هغې په دې باندې پوه کومه هغې پې باندې پوه کومه نو دا معنا ترېنه مراد نو چې دا کار مې کوله فاتته امرأة یو وخت راله پیغمبر علیه السلام د تسأل عن نبی ذی الجر نبی علیه السلام تپوس کوله چې ممیز خشته کم په نبی ذی الجر کې دا څنګه دی دا ممیز دا واچوم په کټوۍ کې مټ منګي کې د دې استعمال څنګه دی نو چې دا خبره وکړه د دې نه ما دا مسله معلومه شوه چې استفتاء د سړو نه ښځه کې د اجانبو نه دا روا دی اواز اورېدل روا دی کتل ورته دا جائز دی د هغې خبره اورېدل دا جائز دی د ضرورت په وخت کې د مشکل په وخت کې دا کار کې دا ستا دپاره دا جائز دی اواز یې واورې چې ما د حاجت او د ضرورت په وخت بیا ورته نبي علیه السلام ویلي وایه ان وفد عبد القیس دا وفد د چا د عبد القیس وایه من الوفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمل من الوفد و من القوم دا دراوی شک دے دا وفد سوق دے او دا وفد چې دینو دا سوق دے دا وفد نو دا دلیل د دې دی چې ابن عباس مذهب دار چې نهي د انتباه نه پدې اوعیو کې دا منسوخ نه دی ګوره د دې حکم وسم باقی پاتې کچې ته وې نبی علیہ السلام تاسو څنګه کوي سوالدار چې وفد عبد القیس چې کله مدینه منورې ته نږدې راغی پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېله په وحی باندې چې وفد عبد القیس چې دی نو دا راغی خلکو نه تپوس ولیکي من الوفد موږ وایو نبی علیه السلام ته په وحی باندې معلومه وه خو لیکن تعین د ورود د وفود مختلفه راتله تعین نه وه وفود مختلفه راتله په وحی باندې معلومه وه لیکن تعین نو ځکه چې وفود مختلفه راتله چې ځکه تپوس یا نبی علیہ السلام ته علمو لیکن د حاضرینو د هغې د پاره نبی علیہ السلام تپوس وکړه د حاضرینو ښودلو د پاره نبی علیہ السلام تپوس وکړه چې حاضرینو ته وښي یا وایو د ادب د ښودلو د پاره نبی علیہ السلام دا سوال وکړه ځکه چې نوي خلک راشي او هغه ملاقات د پاره راشي نو بهتره دا د تعارف وشي یو بل وپېژني اجنبیت ختم شي ولکه څوک یې نه پېژني چا سره د کار دی څوک یې د کوم ځای نه راغلی چې اجنبیت هغه ختم شي ځان معرفي کړي وایا نبی علیہ السلام ویلي مرحبا بالقوم نو معنا دا ده چې دا وفد راغی مرحبا ورته وویلې نو دغسې مېلمه راشي مرحبا به ورته وی په خیر راغلی به ورته غیر خزایا ولا ندامه تاسو باندې پښیمانتیا هم نشته دی تاسو باندې نقصان او تاوان خسران هم نشته دی ندامه جمع د ندمانون د په معنا د نادم سره دی دا نادم د اصل کې معنا دا ده چې تاسې پښیمانه نه یې په راتلو باندې پښیمانه مشئ دا خدایا یې ورسره یو دی که تحسین د کلام دپاره مقصود دا د نبي علیه صلات وسلام ورته وایي د اسلام نه وروسته والی کړی دی تاسو باندې پښیمانتیا نشته تاسو وایئ چې موږ ډېر وروسته رالو اسلام هم راوړه تاسو ته څه بدي نشته دی څه پښیمانتیا درته نشته دی نو دې وجې نه
تاسو نا وخت راتلو باندې تاسو ذلیل نه یې سپک نه یې پخیمانه کېږئ ما وسم سری وخت دی په خیر رالی چې مطلب راغلی استیا دا سوچ مه کوه چې زه نا وخت رالم چې اوس رالی نو اوس تاسې رالی هم توره ده تاسو ځان ذلیل مه ګڼئ سپک مه ګڼئ پخیمانه ځان مه ګڼئ چې دا خبره وکړه نو قالا چې دا وکړه نو ابن عباس وی وایا قال فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا أتيك من شقة بعيدة من راغلیو تا ته شقې بعیدینا شقه شقه چې کوم دی شقه سفر بعید ته ویل کېږي او با شقه ورته ځکه ویل کېږي ځکه لرې سفر لأنه تشق على الإنسان او دریم قول دار شقه مسافت ته ویل کېږي او همدارنګه څوک وینا د هغه غایې ته ویل کېږي چې انسان هغې ته ځي هغه انتها د سفر ته ویل کېږي چې هغې ته موږ لرې ځای نه راځو وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفا زمونږ ستا مابین کې دغه قبیله ده دا متعلق دی وإن بيننا وبينك دا متعلق دی حائلون یا موجودون پورې هغه محذوب دی نو وإن بيننا وبينك یعنی حائلون بيننا وبينك بشک حائل دی او موجود دی زمونږ ستا په مابین کې کفار د موذر چې کوم دی قبیله عظیمه دا یو غټه قبیله و دی وخت کې دا مشرف په اسلام باندې په دغه وخت کې نه وه وایا وهذا الحي من الكفار من مضر وإننا لا نستطيع أن نأتيك إلا بشهر الحرام حل شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نو موږ ته امر وکړه په یو امر فصل باندې فصل یا په معنا د فاصل سره دی لکه عدل په معنا د عادل سره دی یفصل بین الحق والباطل او یا فصل دا په معنا د چا سره دی د مفصل مبین مکشوف معنا سره دی علامه خطابی رحمه الله وی مونږ ته یو امر وکړه په داسې یو امر باندې فصل یو امر مفصول یفصل بین الحق والباطل یا مونږ ته بامر فصل داسې یو کار و چې مفصل او مبین او مکشوف واضح وي ومن وراءنا وندخل به الجنة قال أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع وقال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا حسن من المؤمنين ونهاهم عن التباع والحتم والمزفة قال شعبة والرمان قال نبي قال شعبة والرمان قال المقدم وقال أخبره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل احفظوه واخبروا به من وراءكم خبر یاد کئ تاسو نورست سوق دین ناغم په باندې خبر کئ دا دعوت و چلو یا غم په باندې خبر کئ وایا من ورائكم وقال أبو بكر في رواية من ورائكم وليس في رواية المقيد د دې روایت کې مقیر نشره فرق اشاره کئ وایا حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي وحدثنا نصر بن معاذ المجهزمي دا نصر ابن علی جهدمی دے نصر ابن علی جهدمی قال اخبرني ابي قال جميعا دا جهدمی دا دوالوی جميعا دا لفظ جميعا منصوب على الحال اتفقا واجتمع على التحديث دا دوال په جمع شوی دی په تقدیس کې په وخت واحد کې یا په وختینو کې دی جمع شوی د تحدیث کې د چانا د آغا د قرہ ابن خالد نه د اغي نه روایت ذکر کیا وایا قرة خالد عن أبي الجمرة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث نعم حديث شعبة قال أنها ينبت في الترباء والنخيل والحتم والمزفة وزاد ابن معاذ في حديث عن أبيه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للاشج اشج عبد القيس نبی علیہ السلام ویلی اشد چاہتا دا عبد القیس تا اشد عبد القیس سے ویلی تاکہ دو خصلتون دی دا اشد چکم دے دینو منذر ابن عائدو منذر ابن حارس سوک وی او سوی منذر ابن عامر دے سوک منذر ابن عبید دے یا عادم عائد ابن منذر دے اصل کی دا منذر ابن عائد دے وی تاکہ دو خصلتون دی یحبهم اللہ اللہ یخوخی الحلم والاناعت دا دو صفتون در کے موجود دی یو در کې حلم دی یو در کې عقل دی ول اناتو بلکې تثبت در کې دی ترک د عجلت د چاراکی نه کې
دا دوه خصلتونه دا نبی علیہ السلام دا وفد دا ولی ورته وي دوه خصلتونه دا څنګه معلوم دا د دې نه معلوم کړو چې دا وفد کله راغی مدینه منورې ته ورسېدل نو دی نبی علیہ السلام ته چالاکی وکړه زر دلال چې ملاقات اشج عصری دا د رحال څنګه تبارونو څنګه پاتې شو اوخه ګونډه کړه غسل وکړه خې جامې واغسل سفر یې کړو نو هغې نه بعد نبی علیہ السلام ته لاړ نبی علیہ السلام ځان ته نږدې کړي یو جانب ته کېنو بیا نبی علیہ السلام ورته ویلي تاسو خو به بیعت کوئ خو بیعت به په ځانونو د قوم دواړو باندې کوئ ځان بیعت به هم کوي د قوم ویلي نعم هو بالکل اشج ورته ویلي د الله پیغمبره یو سړی د خپل دین نه زایله کول دا ډیر سخت دی چې د هغه خپل عقیدې نه اوړي موږ بیعت په ځانونو باندې کوو موږ به لاړ شو نو هغې ته به دعوت ورکړو که چا زموږ تابعداري وکړه ډېر ښه دی کني جنګ به ورسره وکړو مقابله به ورسره وکړو نبي علیہ السلام ورته ویلي صدقتا بلکل رښتیا دې ویلي ان فیک خصلتین دوه خویونه چې دي نو هغه درکې دي یو درکې عقل دی بل چالاکي نه کې خبره ډېر وخیاط بل چالاکي نه کې خلکو به شان تراله ځان د خص صفا که سر سنت دی برابر کړه هغې نه بعد چې دی نو دارا بل روایت کې راځي نبی علیہ السلام ته ویې د الله پیغمبره کان فی ام حدثا دا اوس راکې پیدا شو که مخکې نه و نبي علیہ السلام نه قدیم دا دوه خویونه درکې و خو دا پخواني خویونه درکې دي څه نوي پیدا شوي نه دي پخوا نه دا دوه خصلتونه دا دوه خویونه دا په تا کې موجود و اللهم صل علی محمد كما صليت على إبراهيم وعلى